وتعز من تشاء وتذل من تشاء. بشک الله الحق دی او رښتونکی دی او رښتونکی د الله ذات دی. عمران خان چې د جیل نه بهر و، د کفر فتوی ټاپې یهودیانو ایجنټ اسرائیلي لینک د قادیانیانو ته کار کوي، دا مدرسو ته او جماعتونو خلاف دی او دا د اسلام خلاف دی او دا نشهی دی او دی نشه کوي او دی چرس او آیس او پوډر استعمالوي او دا په جیل کې یوه شپه نشي تېرولی او د چرس او د آیس او د پوډر نه بغیر دی وخت نشي تېرولی. بېشک الله الحق دی او رښتونکی د الله لوی ذات دی او عزت او ذلت د الله ذات ورکوي. عمران خان په جیل کې 2.5 کاله وشو، اسرائیل ته کار دی 47 والا حکومت وکړو، شلوار شریف کې اسرائیل هم تسلیم کړ، ټرمپ سره ملاقاتونه او دا د اسلام خلاف کارونه او جماعتونه او شراب ته لایسنس قسمه قسم د اسلام خلاف کارونه وکړه، جماعتونه شهیدان کړه. او عمران خان چې په جیل کې پروت دی دوی دا نشه کوي، اوس وایي چې دا دیسي غوړي استعمالوي او دی په جیل کې دیسي غوړي خوري. له اولې وي چې موږ د ده میتیازې ټیسټ کړي دي، د ده په میتیازو کې د شرابو د چرسو د افیمو د پوډرو او د آیسو موږ ته پکې وایرس میلاو شوی دی د عمران خان په میتیازو کې. او اوس وایي چې دا دیسي غوړي استعمالوي، د نکاح کیسونه د عدت کیسونه مړه قسمه قسم. خو الله تعالی فرمایلی دی وتعز من تشاء وتذل من تشاء والله خیر الرازقین کل نفس ذائقة الموت. دا یو څو خبرې الله تعالی خپل ځان سره ښودې دي. که دا د انسان په لاس کې وي، وایي عزت چې د چا په لاس کې وي نو چا به چا پورې جامې پرې ښودلې وي. عمران خان زنده باد.